بسم الله الرحمن الرحیم. تمثیل کا بیان. تمثیل د مناطقو په اصطلاح کې دی ته وایي چې په یو خاص جزئی کې تا یو حکم ولیدو. اوس د دغه جزئی باندې چې کوم حکم لګېدلی ته د دغه حکم علت او سبب او وجه تلاش کوي چې د حکم په ولې لګېدلی دی. خطا چې بیا کله د دغه حکم علت وجه سبب تلاش کړو نو دغه علت په یو بل جزئی کې دیم ولیدو، نو تا دا غور وکړو چې بای په دغه جزئی کې د دې علت په وجه حکم لګېدلی دی، نو دا علت خو التم موجود دی، نو د دغه جزئی خاص حکم ته هغه جزئی خاص تم ور متعدی کړو. دې ته ویل کېږي تمثیل د منطقیانو په اصطلاح کې، او د اهل اصول په اصطلاح کې د اصول فقه والو په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي قیاس. نو هغوی هم دا کوي چې د یو منصوص جزئی نه حکم را متعدی کوي یو غیر منصوص جزئی طرف ته په وجه علت مشترکه. کم علت چې منصوص جزئی کې دی هغه علت په منصوص غیر منصوص جزئی کې موجود شو، نو د علت مشترکه په وجه باندې دا هغه یو منصوص جزئی حکم دی را متعدی کړو غیر منصوص جزئی ته. نو دغه ته د فقهاو په اصطلاح کې وایي قیاس، او د منطقیانو په اصطلاح کې ورته څه وایي تمثیل. د دې مثال ورکوي لکه شراب دی. شراب باندې حکم لګېدلی د حرمت چې شراب حرام دی. خجی ولې حرام دی چې غور فکر پکې وشو نو دی کې دا علت فقها ورخ کو چې دی دا نشه ده بده کې د نشې په وجه باندې به شرابو د حرمت حکم لګېدل. نو چې بیا غور وکړو چې دا د نشې دا صفت خو په بنګو کې موجود دی، په چرسو کې موجود دی، افیمو کې موجود دی، یعنی کم ځای کې چې نشه موجود وي، نو دلته د نشې په وجه د شرابو د حرمت لګېدو دا نشه خو هغه سیز کې ده، لہذا د حرمت د حکم متعدی شو، په بنګو مو لګېدو، په چرسو مو لګېدو، په هر نشه اور سیز باندې ولګېدو چې هغه حرام دی. نو دلته څلور سیزونه یاد ساته. دا کم چې اصل جزئی دی او حکم په لګېدل دی، مثلا شراب او یو دمانه حکم لګېدل دی حرام ہونا، او بده کې علت څه دی نشه، او د یا فرع څه ده بنګ مثلا شو. نو د شراب ته ویل کېږي مقیس علیه. اصل وته هم وی مقیس علیه اصل د حکم ته ویل کېږي حرام ہونا چې په کوم حکم لګېدلی ته تم حکم ویل کېږي، د ته حکم ویل کېږي، او د نشې ته وی علت، او دا پچا باندې چې حکم لګېدلی دی دوباره نو د ته ویل کېږي مقیس یا فرع. دا د دې اصطلاحات شو. دلته یو ټکی یاد ساته، شیخ ابن بدران دمشقی رحمه الله د دې کتاب د المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، د دې نوم باندې د دې یو کتاب دی. هغوی لیکلي د علت چې کم دی د ته ډیر شي نومونه اخیستل کېږي د فقه په رڼا کې. کم کم دی سبب، امارت، داعی، مستدعی، باعث، حامل، علامه، منات، دلیل، مقتضی، موجب، مؤثر، معرف. بطور فائدہ ځان سره دا نوٹ کا، مونږ ورته صرف علت ویو کنه، دې ته دا نور نومونه هم اخیستل کېږي. نو کو چرته دا نور نومونه راشي چې بیا پریشان نه چې بای دا څه ته وایي، دا هم دغه علت ته ویل کېږي. ټیک شو. اوس د دغه تمثیل کې چې کم علت معلومه د دې ځان له اصول دی، بای اصول فقه والا
د علت معلومولو ته وی تخریج منات. سو ته وی تخریج منات. بیا درې طریقې دي اصول فقه کې به التوي صرف نمونه درته اخلم. تحقیق منات، تنقیح منات، تخریج منات. د دریو طریقو سره اغوی په یو تمثيل کې یعنی په اصل حکم کې علت لټي او بیا دغه علت کو بل ځای کې موجود شنو د دې د حکم التور متعدی کوي. پوښ ولکه صرف یو مثال لتوي ما د قران عظیم الشان د تمثيل ادا دے. قرآن عظیم الشان کے اللہ رب العزت فرمائی ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. دی مثال کې وګوروي چې عیسی علیه السلام مثال د الله په نسبانه د آدم علیه السلام په شان دی چې دوانو م پیدا کل د خورنا او دوانو ته مې حکم وکړو کن فیکون. د دوانو پیدایش معجزانه طور سره شو. آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړو. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو. معجزانه انداز کې د دې ولادت شو. اوس غور وکا دلته آدم علیه السلام چې کم دی دا مقیس علیه دی اور عیسی علیه السلام دا مقیس دی. عیسی علیه السلام قیاس کو په آدم علیه السلام باندې. ٹھیک شو. او علت مشترکی څه دی؟ حکم خداوندی سے پیدا ہونا. دوانه د الله په حکم سره کن فیکون سره پیدا شوی دي. ٹھیک شو. او حکم مشترک سو لگے دو بندہ ہونا الہ نہ ہونا، بندہ ہونا معبود نہ ہونا. نو هر کله چې د عیسی علیه السلام او د آدم علیه السلام ولادت کن فیکون سره شوی دی معجزانه طور سره. نو عیسایان چې آدم علیه السلام پیغمبر گنی او خدای نه گنی نو عیسی علیه السلام ولې خدای گنی بیا؟ ځکه دا عیسی علیه السلام او د آدم علیه السلام دوانو ولادت معجزانه طور سره شوی دی. نو دا عجیبه خلق دي چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وی نعوذ بالله من ذلک او آدم علیه السلام هم داسې پری دي. پوه شوئ کنه؟ نو د دوانو ولادت معجزانه طور سره شوی دی. آیات نه مکمل خبره واضحه شو. نو دې تسویل کیږي لکه تمثيل. دا تمثيل چې هم د کنه دا هم ګوره د یقین فائدہ نه ورکي. ولی ممکنه دا چې مونږ کوم علت روخ کې دی اغه علت کې مونږ خطا شویو دا اصل علت دی بل علت وی نو هم دک وجه چې دا د یقین فائدہ نه ورکي. د دې یو مثال لته وایم. مثلا د غل په باره کې حکم دا دی چې کله د باندې غلا ثابت شوه لز درهم برابر یا د دې نه زیات سیده پټ کړی دی او ثابت به شوه نو شرعي اصول مطابق چې کله اسلامی قانون وی قاضي به دنه لاس کټ کوي د مړون کې به لاس کټ کوي. دا حکم دی د غل باره کې. اوس یو سړی دعوا وکړه چې کم سړی دی غاصب. غاصب معنا زبردستی چین لینے والا. تا باندې څوک ټوپک کی دی او یو سیز دنه په زور واخلي نو چا دعوا وکړه چې د غاصب نه د هم لاس کټ شي. ولې وی غلا خودی ته وای کنه چې بغیر د چا د رضامندیا نه ته دا غسیز واخلي. نو غصب کې ممداد بغیر د رضامندیا نه تا دا غسیز واغستو نو د دنه چې لاس کټ کیږي د غل نه نو د غاصب نه دیم کټ شي. مونږ وایو چې نجی التا حکم د لاس کټ کولو چې دی اپ یو اصل وجه لګیدل دی دلته هغه وجه نشته. ځکه غلا وای دیتا چې د چا مال بغیر دغه د رضامندیا نه ته واخلې خو په خفیه طریقې سره په پټی سره چې مالک ته پتم نه ته دغه مال را واخلې دی ته غلا وای. او غصب کې خو اعلانیه طور سره مالک ولاړ یو ته یو سیز اخلي نو دک وجه چې دته غلا وای او هغه ته غصب وای د دوانو احکامات هم جدا شو. نو غل نه چې لاس کټ کیږي صرف په دې وجه باندې چې بای د خو د غیر مال اغست دی خو په خفیه طریقې سره نو د حکم جدا. غصب کې د غیر مال اغستل کیږي دغه د رضامندیا نه بغیر خو په خفیه طریقه نه علی الاعلان ته اخلي. نو دوانه سيزونه یو نه دی هم دک وجه چې
د دوانو حکم هم جدا دی نو غصب به نه قیاس کې په غلا باندې ورسېدې دې وجه نه تمثیل دا د یقین فائدہ نه ورکي دا سبق